د تیرو 40 غنټو نه په بردیر، کوزدیر، چترال او خواوشا علاقو کې د باران او واورو ورېدو لړۍ شروع شوې ده. د کوم له کبله چې د کوزدیر تالاش په سیمه کې په کور لینډ سلایډینګ شوی دی، کوم کې چې یوه زنانه، یوه ماشومه او یو ځوان په موقع په حق رسیدلی دي او یوه ماشومه زخمی شوې هم ده. بلخوا د لواري ټنل دواړو اړخو ته سخته واوره ورېدلې ده چې له کبله یې چترال ته تګ راتګ هم بند شوی دی. ډیپټي کمشنر وایي چې د سړکونو نه د واورو صفایي کار روان دی، خو ولې د لینډ سلایډینګ او د واورو هیمالونو راپریوتلو خطره ده، نو سیلګردي په دې سخت موسم کې د لواري او نورو سیل کوونکو ځایونو تګ نه کوي. پیرو ته چین اچول چې کم دی دا ډېر ضروري دی ځکه چې ګاډي سلیپ کېدو ډېره زیاته خطره وي پکې، او موږ ټورست ته دا سجست کوو چې هغه د فلل چې ایمرجنسي د چای نه نو لا فلل د موومنټ نه کوي ځکه چې د سنو کلیرنس خو روان دی، خو د سلایډینګ او د دې شي نو پته نه لګي. نو فلل موسم هم داسې دی تاسو بیک گراوند کې کته شي چې حالات څنګه دي. فلل تاسو چې څنګه ګورئ ځای په ځای باندې د ان ایچ ای بلډوزر ټریکټر دا چې کوم مشيري دا ټوله لګیا ده، هغه خپل اکټیویټي ده. د سی ان ډبلیو والا چې کوم زموږ لینک روډز دي هغه هم ښه مزیدار اکټیو دي، لګیا دي، روډونه کلیر کوي. د ټي ام ای چې کوم روډونه دي هغه ټول هغه هم لګیا دي، هغه هم کلیر کوو. موږ ځای په ځای باندې لګیا دي. ایمرجنسي کې خدای دې څه نه راولي او زموږ ریسکیو ټیمز وغیره هغه هم سټینډ بای ولاړ دي. د بردیر او چترال انتظامی نن د سختو بارانونو او واورو له وجې سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې بندي کړي دي. یاد دې وي چې د سختو بارانونو او واورو له وجې په یخنۍ کې هم زیاتوالی راغلی دی. ناصر زاده، ریډیو وطن، بردیر.